अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मज़े में हों। इस वक्त मैं हूं अपने विलेज में और आज का हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं। एक बहुत अलग किस्म का व्लॉग होगा आज के व्लॉग में। मैं आपको बताऊं कि हमारे गांव में ग्रैंड जिरगे कैसे होते हैं, यहाँ पे जिरगे कैसे किए जाते हैं और आपस में इसमें कोई लड़ाइयाँ होती है या कोई शहीद हो जाता है तो कबायली सिस्टम में इसको कैसे सेटल किया जाता है, सरदार बैठते हैं, कौन बैठते हैं। तो फर्स्ट टाइम बलूचिस्तान में एक यूनिक किस्म का व्लॉग आपके लिए लेके आए हुआ है। स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। خیر ته یوسئ. موږ بیا تاسو دا چې راغوښتي مې یاست، دا مې خپل دوستان وروڼه بللاست، شاګرد مې راغوښتي یاست. دوی زیاته راځي، دوی چې رالو له دوی به حال واخلو چې دوی څه یایي، له هغه په بعد چې موږ هر څه کول هغه به بیا تاسو هم په مشورې راشئ. موږ به هم دا خبره په یوه طریقې خیر له څه راغلي. الله دې الله دې الله خیر السلام عليكم. شانه کړي په دغه باندې انسانان پیدا الله جل شانه د خپل رفاعیت د مخوریت چې الله معافي کون کې د عقیده مغفرت کون کې د خپل صفات اظهاریه کړي چې د خپل صفات ظاهر کیه نو انسانان پیدا کړي خدای ملائکه د الله جل شانه داسې مخلوق دي چې هیڅ نافرمانی نه کوي هغه په دې مخدم دي کې د کوم انسانان پر پیدا کړي دغه مقصد د پاره چې انسانانو خامخا په خپل معدن کې جګړې پیښې صفات پیښې بیا یو بل ته معافي سره کوي، مغفرت سره کوي. د الله جل شانه دغه صفت د مغفرت کړي او د معافۍ کړي ایجاد د پاره د انسانان پیدا دا په دغه طریقه د خپل چې د حوادث ډېر پیښې دي تاسو په خپل خبره اسئ. اوس تاسو راتلاس زموږ کمبله درته خواره وه سړی، خدای مې راوړه چې اول خدا د ګرد قومو غزه شکریه ادا کوم، که دې کې ناصر دی، که ترین دی، که لونای دی، که زرکون دی، شادوزای دی، چې کم قومونه دي، کم زموږ شناخته خلک دي، د هغو شکریه ادا کوم چې دوی زموږ د خیر دپاره راغلي دي او خیر مو غواړي.
اوس موږ په دې شي باندې به په خپله خامخا به غږېدلي هم وي چې بابا دا خلک را روان دي چې زموږ خبره سره یوه وي. نو خبره موږ دا یوه کړه چې به دې کې اول شرط دا دی چې دا کور چې دی دا به صوبه او موږ مخله به نه او دویم شرط دا دی چې 2 کروڑه روپۍ دي. نو غواړم چې دا نن هلکانو کفالت وي او چې نشه او بد وي دا ډېر زیاته و دغه شي ته ګوري نن سبا ورور د ورور هغه نه دی نو هغه ورورونه یا تربرونه به څوک چا هغه سره کوي. او دریم شرط دا سړی چې کم دی که یو کار سره په غلطۍ باندې هم په دا علاقه کې ولیدل سو چې هره پیښه ورسره وسوله د هغه یو پور یو شی نشته که خوړ سو که ګوډ سو که مړ سو د هغه بیا یو پور هم نه منو. دا د ګرد واوري په دغه شرط باندې موږ دا مرکه کښې نه ولیده چې به بس دا ګردی را روان دي هغه د کلي کې اصلي کاروبار په دغه وجې موږ بندوای چې که هر څوک دي چې به سبا دغه ناخوشګواره واقعه پیښه نه شي. د کاروبار ځای چې دی هغه بازار دی یا یو دا نامنه سایډ وي چې په هغه کې د کوچنیانو د سړیانو د دغه شي اوس کلی دی یا هر نامنه خلک را روان دي سره له اصلي دا نه معلومېږي چې ته غل یې د خیر سړی یې د شر سړی یې راکشي اصله وي د دغه شي په بارې کې بیا موږ په ډېر سختۍ کې د دغه شی بدلې ګډ پټه خوله ناسته موږ مرفیس ته یې وڅخېږي موږ به بیا وروسته ورته وایي دا نه ده دا ګرده مرکه چې راغلې ده ناست خو نه ده راغلې خواسته راغلې خواست کوي کوي ورته ووایاست دا شی مون ډېر دی دا ګرد خواست له راغلي او ته ویې کړه چې ناست دا ګرد خواست ملک خانه څه شي ورته وایه بل څه شي وکړي کور کې دا ومنه دا یو چې وروره دا یو خو د کور آباد چې دا کور دی هلک دویم چې کوم تا پور یو شی دی لکه حاجي علي خان چې یایي د انسان قیمت نشته بلکل نشته لیکن اوس هغه علاقې له لحاظه خو رواجونه شته نو په هغه کې موږ له تاسو ښه غواړو چې څومره څه دي په وس پردي موږ هر یو جلا جلا سوال کوو فني اختیار به دې غواړي ولې څه غواړي اختیار راکړي بیا یې څلواره کور روان هغه کوي اختیار به دې غواړي کنیم په دغه کې دي په خپلې خولې ځان ښایسته کړي دغه دی دوی ګړ ته لپاره ناسي هر سړی جلا جلا دغه دي نه موږ به لاړ شو مشوره به وکړو یوه خبره به سردار صاحب ته ورته څه کړو بس زیات وروره بیا به موږ خدای سره جوړوله هغه جوړه به سي وروره انشاءالله جوړه به سي ولې نه جوړو حاجي صاحب دا څه سوچ مه وایه موږ ستاسې کمبلې ته راغلي یو دعا به پر کوو که خدای کړه کمبلې دغه نه ولاړو کمبلې دغه نه ولاړې سردار صاحب تاسې کې ولاړېږئ بار بار به بیا نه ولاړېږئ ګسر زه خو درته وایم چې دا اختیار د درېمانو په ګوډي کې ورته کاس نو به تاسې له شپیانې ووځو یا دوی دې ولاړ سي دوی دې انصاف وکړي موږ دا خبره نه ولاړ دې سي الله دې سره وکړي مشوره دې سره وکړي ملک اخترګل پر هغه شي دي دوی مشوره وکړي ولاړ شي پر اختیار مشوره وکړي پر اختیار مشوره وکړي ولاړ شي څنګه مناسبه وسمره وراسي د مرکې لاغه مجلس یارو دا د درېیمې خبرې واک اختیار یې نه دی ورکړی چې دوی بدلې کاروبار نه کوي په کلي د اصلي دا مجلسونه له دا جوړ شوي البته د کلي په سر کې باوړۍ ده هلته دکان جوړوي جوړ سمه دی چې نه ده چپه ده هغه نه ده دوی نه چپه کور ودان سه بهرحال اختیار د مرکې دی ملک اخترګله تاسو خپل صلاح او مشوره سره وکړئ باید موږ دغه مشوره د اکبر صاحب ته اکبر صاحب ته اختیار وکړ چې موږ د ټولې مرکې اختیار د اکبر صاحب مرکې ګوري ښه دی دوی دې سره بیا اخري ده اکبر صاحب دې وایي سوال به بیا اختیار یې درکړی اکبر صاحب زیاته څه شګېده نه ده مرکې بیا تاله دا دې وویلې چې درکې بیا سوال چېشته ختم بیا به نه سوال نشته بس اختیار موږ ته آمین یا رب العالمین یا
آله وأصحابه یا الله الله يا الله خلاني صلى الله عليه وسلم اللهم आज की जितनी वीडियो बनी थी इब्तिसाम खान ने बनाई है, इनका टिकटॉक भी है, आपने लाजमी टिकटॉक में फॉलो इब्तिसाम खान